شکیل خان څنګه چې تاسو پریس کانفرنس وکړو خبرې اترې مو کړې او هغې کې هم دا وایي چې ډېر بې ګناه هغه په جیلونو کې دي خو زموږ چارسده کې داسې بې ګناه چې د هغوی د وکیل وس نه رسي عوامي نیشنل پارټۍ سره یو خپل پینل شته وکیلان شته نو هغوی ته څه پیغام ورکوي آینده باندې بالکل انشاءالله ډېر ښه سوال هم دی او چې داسې د چا د وکیل وس نه کېږي هغه د دې جوګنې چې هغه فیس ادا کړي انشاءالله بالکل زموږ ملګري وکیلان ښه تکړه وکیلان دي ښه قابل وکیلان دي زه د ضلعې د صدر په حیثیت د عوامي نیشنل پارټۍ دغه ټولو ملګرو ته ستاسو په وساطت ویل غواړم چې که خیري ملګري وکیلان به تاسو سره هر قسمه مرسته کوي. تاسو شکیل خان د ډي آی جي او د آی جي پي خبره وکړه که نه دې خلکو ورته نوټس کې راغلي کوم نومونه چې افسرانو تاسو واخیستل چې دې خلاف څه انکوایري وشي؟ بالکل ستاسو په وساطت زه دا ښه بیا زه درته یم چې ښه سوال هم وکړو زه ستاسو په وساطت آی جي صاحب او ډي جي صاحب ته دا خواست کوم چې داسې بیکاره افسران داسې لږ ټکې به ووایم چې ډیزنان افسران دومره بېغیرت افسران دا په ضلع کې یا په اهم پوسټونو باندې ساتل دا د قوم سره د علاقې سره د ضلعې سره ډېر زیاتې دی او چې دا بیکاره افسران وي چې بیکاره زه هغې ته وایم چې حق ته حق نشي ویلی او ګنهګار ته ګنهګار نشي ویلی او بېګناه ته بېګناه نشي ویلی نو دغې خلکو ته بیا دومره اهم ذمهواري حواله کول دا ډېر زیاتې دی د قوم سره زیاتې دغه خلک پکار چې خپل کورونو کې کینی خپلو ښځو بچو سره او بس ډوډۍ دې خوري او الله دې کوي.